رسول الله تعالی وکړه لعلکم ترحمون چې په تاسو باندې رحم وشي. نو په دې آیاتونو کې په دې احادیثو کې د کوم امام یا د مذهب خبره هغه نه ده ذکر شوې. د دې وجه نه د الله او د رسول اطاعت فرض دی. په دې باندې په لسګونو نه په سلګونو دلایل دي او هغه به موږ ان شاء الله تاسو ته تشریح کوو. ټیم پوره دی؟ بله خبره وکړئ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مولوی صاحب محترم خپل داوی له بلګ راشي کې دلته تاسو د قرآن مجید تلاوت لراغلي بهشکه ثواب پاغي باندې ملاويږي مولوی صاحب، بلکې 10 آیاتونه نه 10 آیاتونه نه 50 آیاتونه نه سلنا سحر بدی مولوی صاحب 15000 آیاتونه تلاوت کړي وي ان شاء الله ثواب بدرته ملاو شوی وي. دلته هم تاسو ته ثواب ملاو شي ان شاء الله. خو د مناظرې د اصول مناظرې مطابق ان شاء الله العزيز تاسو دعوت ثابت نشي مولوی صاحب. تاسو دې باندې لګیا وي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. مولوی صاحب تاسو له خپل دعوی تراشي تاسو له دعوی په جزء دعوا ولول بالکل صحیح خاموش شي تاسو ما خبرې نه وکړه خاموش تاسو له دعوی دوه جزء دي. یو جزء دا دی چې د یو خاص مذهب یا امام تابعداري یا تقلید کول بدعت دی. مولوی صاحب یو دلیل یو آیات د قرآن په دیو تاسو خاموش شئ. مولوی صاحب په دې باندې دلیل تر اوسه پورې را نه غی. مولوی صاحب زما غوله خبره پاتې تر اوسه پورې دلایل لتل وروسته خبره دی. اول د خپل مبادیات او د خپل اصول تعریف کول دی مولوی صاحب. دویم مولوی صاحب د کتاب او سنت تابعداري فرض نه ده. د کتاب او سنت تابعداري په پام د سلف فرض ده. یو آیت یو خدو ان شاء الله موعد ما شاء الله مولوی صاحب وکیل ان شاء الله د قیامت د سبا پوری مولوی صاحب د قیامت سبا راشي اسرافیل علیه السلام بشپېلې او مولوی صاحب زما چیلنج دی چیلنج ان شاء الله پدې یو آیات نه یو حدیث نه صحیح نه ضعیف نه موضوعي هم په پیش نه کوي ان شاء الله. نن دا غزو د میدان بسم الله کې مولوی صاحب ستا په داو کې د تقلید لفظ دی د بدعت لفظ دی. مولوی صاحب محترم ماته متوجه اوسئ. د بدعت وضاحت وکړي خپل عوامو تر قرآن نه یا د حدیث نه. تاسو ویل زموږ اصول صرف دوه دي قرآن او حدیث. تاسو دلته لیکل دي کتاب او سنت. د کتاب الله نه تعریف وکړه بدعت کاغي کې نه د حدیث د نبی علیہ السلام نه وکړه بدعت. دویم مولوی صاحب زما یو سوال دویم سوال زما دار مولوی صاحب د تقلید تعریف وکړه قرآن نه کاغي کې نه د حدیث د نبی علیہ السلام نه کپاغي کې نه مولوی صاحب د شرم خبره نه ده. دلته کلا وایا تر اوسه پورې چې مونږ کومه دعوه کوله چې هر څه قرآن حدیث کې مونږ اهل حدیث صرف قرآن حدیث ان شاء الله ولج دی عوام ته نن د خبره ښکاره کا چې تر اوسه پورې په دې منبر باندې ما غلط بیانې کړې و. تر اوسه پورې په دې مایک باندې ما غلط بیانې کړې و. نن د هغه خپل خبرې نه رجوع کوم. چلو یو امتی طرف ته زم داغه نه د بدعت تعریف خیر داغه نه د تقلید تعریف خیر ان شاء الله به باغی باندې روس تراشو. دریم مولوی صاحب تاسو با صرف آیاتونه بنل ولای مولوی صاحب آیات بل ولای دا اعلان دی بس تفسیر د صحابي پیش کوي په فهم د سلف پر استاسو کتاب او سنت اتباع پر نه استاسو باندې د کتاب او سنت اتباع په فهم د سلف پر استا. مولوی صاحب آیات چې پیش کړي لاندې تفسیر د صحابي پیش کوا. بیا مولوی صاحب اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله او رسول اطاعت پدې کې زموږ سره اختلاف شته. مونږ خو ویل اصول څلور دي زمونږه اطاعت د الله اطاعت د رسول قرآن مجید احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجماع الامت قیاس شرعي اجتهاد د مجتهد. موږ څلور اصول ویلو. زموږ اولنی دوه اصول کتاب الله سنت رسول رااله کرانه بالکل رااله مولوی صاحب کتاب الله سنت رسول کو زموږ اولنی دوه دلایل دي. مولوی صاحب زموږ سره اختلاف څه دی مخکې ما مثالونه ویل. مولوی صاحب زموږ سره اختلاف دا دی يهود او نصارا ولا الله رب العزت قرآن مجید سوره بقره کې هغوی ته وایي ای اهل کتاب تاسو چې دا دعوه لرئ چې موږ صرف په خپل کتاب او خپل نبی باندې ایمان لرو په نبی علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه لرو ستاسو په دې خپل دعوه کې دروغجن یې. مولوی صاحب هغه قرآن مجید جواب ورکړي لیکي ولې دروغجن یې؟ ایا ستاسو نبی تاسو ته نو ویل چې نبی اخر زمان به راځي ایمان به راوړي ویلي؟ ستاسو په کتاب کې دا نو راغلي ها راغلي. وس د یهودو اهل کتابو په نبی علیہ السلام باندې ایمان نه راوړل دا د هغوی د خپل کتاب نه انکار شو د خپل پیغمبر نه انکار شو. مولوی صاحب زه دقه وایم تاسو وایئ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ایا د اولي الامر منکم دا قرآن کې نه دی راغلی؟ دا واتبع سبیل من اناب الیه قرآن کې نه دی راغلی؟ که اصول څلور دي تاسو نن د اصول ولې کوئ؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول کې زما سره اختلاف نشته. مولوی صاحب کله ثواب دپاره ویې لګیا اوسېږئ ان شاء الله د بل سبا پورې او مولوی صاحب 15 ورځې هم پې لګیا ان شاء الله کله قرآن آیتونه که زه اوس شروع کړم مولوی صاحب ښه ته زما سره حافظان راغلي تاسو له خو ماشاءالله قرآن هم نه درځي قرآن هم راغلی نه د قرآن آیات نشي ویلی. زه الحمدلله حافظ یم زما ټول ملګري زما سره د قرآن حافظان اوس که شروع کړو ان شاء الله 15 ورځې څه 15 ورځې هم کولی شو مولوی صاحب ان شاء الله ولې د قرآن تلاوت به کوو. وها مولوی صاحب تلاوت هم تقلیداً کې د هغې جواب دې رانه کړو. قرآن مجید په هر زبر زیر باندې مولوی صاحب دلیل نه درځي.
نه خدای لګولې نه رسول حجاج ابن یوسف لګولې د چا تقلید پکې کې دا مرفوع دی دا منسوب دی دا مجرور دی ولی امام سے وایي سه ویلې پلان کې د نحویانو تقلید کې بل د خپل مذهب مطابق مشرک ګرځيږي دریم ولې سه خپل دعوی راشه په خپل دعوی باندې به بحث کوم ان شاء الله دلایل په دعوی باندې پېښ کوم ولې سه نن بل دعوی نه بار ته نوځو ولې سه په خپل دعوی نن تاسو دا عوام راغلي دي تاسو دا عوام راغلي تاسو نه واړي چې تقلید بدعت دی د بدعت تعریف خو خپل عوام ته د قران حدیث نه وخایي کړه د تقلید تعریف دي کړه نه ولې سه ډایرکټ آیاتونه لاړو ولې سه یو خبره ډېر په غور سره زما بل واوري چې دلایل خپل ته زم یو خبره محترم شیخ صاحب زما خبري واوري تیاری به مخکې کړې شل ورځې ټایم ما غسته شل ورځې ټایم ما غسته ولې زین بسيط دی په یو وخت کې د دوه سيزونه نه راځي هغه کې مناسب محترم زما استاد موضوع د نن تقلید ان شاء الله العزيز په تقلید باندې به خبره کوو تر اخره پورې 2 غنټو پورې زما استاد مناظره چلیږي ان شاء الله په تقلید باندې به بحث رواني کتر تقلید مسائل نزی پټي کتاب تمام کتابونه راول له حدیث او مسائل خو زه هغه ته نظم مناظره خرابول نه غواړم او مناسب دا ماوره کله هغه نه وزي دا غینه وزي مناسب دا د موضوع انحراف دی زما اول مطالبه دا ده چې د تقلید په مسله باندې تاسو تسلیم شوي چې بلې موضوع ته ځئ که به دې تسلیم شوي دلته دسخطونه وکړئ خپل شکست ولیکئ په دې ځای باندې توبه وباسئ ووایئ زموږ څه اشکالات دي په فقه باندې څه اشکالات دي موږ به در سره کینو چې کم کم اشکالات دي 2 دي 3 دي 15 دي شپږ دي دلته ولیکئ په یو مسله موږ احناف مفتابها معمول بها مسائل پابند یو د هغې قایل یو ان شاء الله العزیز ستا اشکالات به په هغې موږ ختم کړو بل مجلس به کېږو نن نشست مولوي صاحب بار بار درته وایم په کلاو غوږونې واوره که د فقې په موضوع باندې راځي جواب به زه نه در کوم ولې به نه در کوم دا خروج عن البحث وای مولوي صاحب زه به هغه طرف نه به ته مسایل پیش کړې دې طرف نه به زه مسایل پیش کوم مولوي صاحب صرف یو لانجه به جوړه شي مناظره به نه کېږي بهرحال مولوي صاحب ما د تقلید تعریفونه ټول تفصیل سره ویلي ستاسو را حدیثو علماو هم کړي دي زموږ علماو مولوي صاحب یار ما متوجه کوي استاد خاموش شي کنه وروسته به خبرې وکړي یار که یو سړی خبرې کوي دا اورېدی شي دی وخت تاسو زما واورئ خبرې مه کوئ دی وخت کې شیخ صاحب زموږ دپاره قابل قدر یې موږ ستاسو میلمانه یو خبره واورئ ما وی د چا با دلیله خبره بغیر د مطالبې د دلیل نه منل په دې حسن ځوان سره چې د دلیل مطابق به راوښیي شیخ صاحب محترم وایي د موضوع نه ووتې زه ګوره موضوع نه یم وتې ما خو در په لیدینو کله طالبان مسایل نه دي شروع کړي مولوي صاحب مثال په طور مې وویله زما استاد په منځ کې اختلاف په دې خبره باندې انشاءالله دا هم به پوه شوي مولوي صاحب زما اولنی دلیل ته راشه ما وی د چا با دلیله خبره داسې خبره چې دلیل پشته بغیر د مطالبې د دلیل نه د دلیل مطالبه نه کول په دې ښه ګمان سره منل چې د اهل حق نه د دلیل مطابق به راوښیي زما اولنی دلیل واوره روایت د بخاري شریف دی مشهوره واقعه تاسو ته معلومه نه مونږ ته معلومه عثمان غنی رضی الله عنه د جمعې دویم اذان شروع کړ صحابه کرام تابعین موجود دي څوارلس صدۍ تعامل را روان دی یو کس نره فاصله چې عثمانه تا د جمعې دویم اذان شروع کړ په دې باندې دلیل سره د دلیل مطابق نه خو یو صحابي کړي ده نه یو تابعي کړي ده د عثمان رضی الله عنه با دلیل خبره بغیر د مطالبې د دلیل نه منلې ده په دې حسن ځوان سره چې د اهل حق نه د دلیل مطابق به راوښیي زم دقه تقلید دی د عثمان غنی رضی الله تقلید شخصي مولوي صاحب دویم د بخاري شریف روایت دی مولوي صاحب د بخاري شریف روایت دی د قران مجید د جمع واقع رااله د تدوین واقع رااله قاریانو یو جماعت شهید شو په یو جنگ کې عمر رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې ورته وایي امیر المؤمنین که داسې قاریان رواني شهیدان کېږي هسې نه د قرآن صحیح څه زموږ نه ځای نشي قرآن را جمع کول پکار دي ابوبکر صدیق رضی الله ورته وایي یو کار نبی علیه السلام نه دی کړی موږ به یې څنګه وکړو عمره هغه ورته ها نبی علیه السلام دا کار نه دی کړی خو ها کول ضروري دي مخکې دلیل ونه غوښتو عمر رضی فرمایي زما سینم الله رب العزت د دې کار دپاره کلاو کړه د هغه کار دپاره زما سینه کلاو شو قرآن را جمع کړو یو صحابي هم اعتراض نه دی کړی نه د دلیل مطالبه کړي که د دلیل مطالبه یې کړي مولوي صاحب زما مطالبه ده چې پاس ویښیي یا یو صحابي پاسېدلی انکار یې کړی انشاءالله یو صحابي به درته نه میلاوي زما دریم دلیل نظر اعظم مولوي صاحب قرآن مجید کا آیات ته زما دریم نمبر دلیل الله رب العزت فرمایي الحمدلله زه قرآن حافظ یم په یاد ویم یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطیعوا الله اطاعت کوئ د الله واطیعوا الرسول او اطاعت کوئ د رسول واولی الامر منکم او اطاعت کوئ د اولی الامر ستاسو نه مولوي صاحب زما خبره لږ په غور سره واورئ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله اطیعوا صيغه د امر ده امر راځي د وجوب دپاره ما دعوه کړې د تقلید واجب دی الحمدلله زما دعوه ثابته شوه
دویم مولوی صاحب کته دا سوال کوي چې تقلید شخصي خبره نشته کتاب مال راکړه تقلید شخصي خبره نشته مولوی صاحب قاعده به تاسو موریدلی دا تاسو شیخ صاحب محترم الحق السرید شیخ امین الله صاحب د دې اولنی جلد دی د دې صفحه 72 دی دم دا قاعده لیکل زموږ ټول علماء لیکلي چې کله د جمع نسبت جمع ته وشي مولوی صاحب تقسیم په احاد باندې کیږي مولوی صاحب فغسلوا وجوهکم فغسلوا صيغه جمع ده وجوهکم صيغه جمع ده مولوی صاحب خاموش شي خیر دې دی ورانه غواړي نن مسله ورانه فغسلوا صيغه جمع ده وجوهکم صيغه جمع ده مولوی صاحب ها ټول عمر تاسو فغسلوا ينزي وجوهكم مخونه تاسو خپل مولوی صاحب تقسیم د نسبت د جمع ته شوی دی نسبت په وحادو باندې شوی دی مولوی صاحب همیشه تاسو صرف خپل مخ انځي دی یو بل مخونه ترنه پورې نه دینځلي قرآن مجید کې الله فاتو حرسکم زما دعوا مفتی سره نیمه شروع کړه والله بالله قسمکم چې نیمه شروع کړه تاسو کې ریکارډ واپس کړئ دې ځای نه شروع کړله چې ستا په استاد دعوا کې دوه لفظ دي هغه دا چې د کوم خاص مذهب یا امام تابعداري او تقلید کول بدعت دی مخکې الفاظ نه وایي حال دا چې دعوا د سر نه وګوره دعوا د سر نه داسې ده زمونږ د اهل حدیثو دا دعوا ده چې د الله او د رسول تابعداري لازم ده دا په دې دعوا کې لیکل شوی ده که نه دا یې د دې اولنی جز دی او دا دویم جز دی چې د الله او د رسول څخه بغیر د کوم خاص امام او مذهب تابعداري او تقلید کول دا بدعت دی زه به په اولې دعوې دلایل پیش کوم چې د الله او د رسول تابعداري فرض ده چې کله دا دلایل ختم شي بیا به د هغه نه وروسته تا ته دا ثابتوم چې تقلید دا بدعت دی زه د هغې نه ورته وایم چې زما دعوا نیمه نه وایي دا دې کوم ځای نه زده کړې ده دا طریقه د دې وجې نه دعوا سر ته وګوره پرچه در سره پرته ده د ځان نه درته خبره نه کوم راوړه آیات کریمه الله جل جلاله فرمایي تاسو مې خبره مکه وایي چې خبره ختمه شوه د دوی بیا تاسو خبره وکړئ اتفاقیات باندې خبره نه کوي نه بس نه خبره کتاب اشباه وکړئ تاسو خبره کولې شي تاسو ته هغه رشیدیان نه ویلي کنه رشیدیان نه ویلي رشیدیان خبر نه تاسو خپل کولې شي خبره بداية كلمتها سورة النساء کې الله فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پدې کې دا مفتی صاحب په اولنۍ خبره ملاحظه او یو بلم پکې دا غدا ده چې دې ماته وایي قرآن مو پیش کوه احادیث وي کته تلاوت تر راغلی نو تلاوت به دې سار کړو زه خو راغلم دې دپاره چې زه خپله دعوا په قرآن او سنت ثابتوم څنګه به قرآن نه لولم عجیبه خبره زه به د قرآن ایتونه نن وایم تا ته او زه به تا ته نن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وایم چې د هغې نه به دا ثابتېږي چې د الله او د رسول تابعداري فرض ده او تاسو د الله او د رسول تابعداري پرېښې ده بل طرف ته تللي دا به زه پیش کوم نن ایتونه به څنګه نه لرم ته دعوا وګوره او د دعوې سر وګوره الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا الله فرمایي د قیامت په ورځ به ارمان کوي هغه خلک چې کفر کړی دی وعصوا الرسول او د الله د رسول نافرماني کړې ده د الله د رسول نافرماني چې چا کړې ده دی به ارمان کوي لو تسوى بهم الارض کاش چې دا د ځمکې سره الله برابر کړي خاورو سره یې خاورې کړي څنګه محمد رسول الله پرېښی دی ولا يكتمون الله حديثا د الله نه به یو خبر هم نشي پټولی نن خو خبرې پټوي لیکن هلته بیا دا خبرې نشي پټولی قرآن وایي څوک د رسول الله خلاف کوي دا به د خاورو سره خاورې کېږي دا یو بل آیات کریمه الله جل جلاله فرمایي سورة النساء کې يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أطيعوا الله د الله طاعتك وأطيعوا الرسول د رسول الله طاعتك وأولي الأمر منكم او د هغه خلکو اطاعتك چې خاوندان د امر دی په تاسو کې آیات پوره وایه نیم آیات ولي دا د مقلدینو طریقه ده همیشه په آیات کریمه په نمایي پرېږدي ورپسې ګوره فإن تنازعتم في شيء الفاظ ته متوجه شه الله وایي که چېرته ستاسو جګړه راغله خپل منځ کې په یو خبره کې دې نه معلومیږي د دې وجه اهل علم وایي متوجه شئ اهل علم وایي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم دی یو دو کې اطیعوا لفظ دی او په یو کې اطیعوا لفظ نشته دی اولي الامر منکم سره اطیعوا نشته اشاره ده دې ته چې اطاعت اولي الامر چې دی تحت اطاعة الله واطاعة رسوله دا د الله او د رسول د اطاعت نه لاندې دی مستقل اطاعت اولي الامر نشته دی په کتاب او سنت کې د خصوص دلیل نشي پیش کولی بیا فرمایي فإن تنازعتم في شيء فاستاسو په شي کې جګړه راشي فردوه الى الله الله ته واپس کړه والرسول پیغمبر ته خبره واپس کړه چې الله رسول څه وایي الله ته به موږ مسله څنګه واپس کوو الله ته به موږ چې مسله واپس کوو د هغه کتاب ته
او رسول الله ته مسله څنګه واپس کو هغه چې کله ژوند دی هغه ته واپس کو او هغه چې کله نشته د احادیث او سنت ته مسله پیش کی ذلك خير واحسن تاويلا دا ډیره غوره ده او ډیر ښایسته ده په اعتبار د عاقبت. بیا ورپسې وی الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. بل طرف ته الله ورسول پرېږدي طاغوت ته خپلې فیصلې وړي. ورپسې آیات کریمه الله فرمایي شپږم آیات کریمه چې زه پیش کوم تا ته د الله او د رسول په اطاعت باندې هغه دا دی. الله فرمایي وما ارسلنا من رسول ما نه دی راغلی یو پیغمبر. ای ورونو متوجه شي عوام او خواص دي آیات کریمه ته متوجه شي. الله وما ارسلنا من رسول ما یو پیغمبر نه دی راغلی الا مگر د دې لپاره ليطاع باذن الله چې داغه اطاعت وشو د الله په اذن باندې. پیغمبر دې لپاره نه دی راغلی چې پیغمبر پرېږده د پیغمبر په ځای باندې بل څوک داغه په کرسي او په چوکۍ باندې کېنوه. دې لپاره نه ده. د دې وجې نه دا امت توجه دا امت غلو افراط ته وایي د خپل حد نه تجاوز کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي انزلوا الناس منازلهم هر سړی په خپل منزل کې پرېږده. ائمه کرام امام ابو حنيفه رحمه الله عليه، امام شافعي، امام مالك، امام احمد بن حنبل، امام بخاري، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذي، امام نسائي، امام ابن ماجه، دا څومره ائمه کرام چې دي دا زموږ د سر سترګو دي. د دوی اطاعت په موږ باندې فرض دی، د الله او د رسول د اطاعت دلان دي، نه دا چې مستقل اطاعت کول فرض دي. د دې وجه نه आवाज مو باسي لږ متوجه شي خیر دی. بد لګي به د الله او د رسول اطاعت د لاندې د دوی اطاعت به من کو. د الله او د رسول اطاعت نه بغیر د دوی اطاعت په موږ باندې فرض نه دی. په دې به زه احادیث ته پیش کوم. مخکې ځه الله فرمایي وما ارسلنا من رسول ما نه دی رالیږلی پیغمبر الا ليطاع باذن الله مگر د دې لپاره چې د هغې اطاعت وکړی شي د الله په اذن. ولو انهم اذ ظلموا او کله چې د انسانانو په ځان ظلم کړی دی انفسهم هغه دا واقعي ته اشاره ده چې هغه دوه کسان راغلي وو یو ویل چې په قرآن په رسول الله فیصله کوو او منافق ویلې او هغه یهودي ویلې چې نه منافق ویلې چې په کعب بن الاشرف باندې فیصله کوو او بل ویل چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کوو. نو دا ونه منلی شوله. بیا هغه عمر بن الخطاب راولګېد د هغه سړي یې سر پرې کړ د هغه منافق نه چې ته څنګه د رسول الله په خبره باندې قایله نه یې. غوږ کېږده دا حدیث به مستو پیش کوو انشاءالله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم کله چې دوی په ځان ظلم کوي جاءوك راغلل تا ته فاستغفر الله د الله نه بخښنه وغواړي واستغفر لهم الرسول او د الله پیغمبر ورته بخښنه وغواړي لوجدوا الله توابا رحیما دی به موندي کې الله توبه قبلونکی مهربان. ورپسې حدیث وایي احادیث به څه کړو کاسره دي کوم حدیث ګوره وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النظير العريان فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به. وكذا ده حديث ترجمته ځان په کتاب او سنت پوهیږه او د الله او د رسول د لارې نه بل طرف ته مه ځه یعنې دنیا باندې انسان تباه کېږي او آخرت به هم تباه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثال د هغه دین چې الله پې زه رالیږلی مثال ته غوږ کېږده د فهم دپاره مثال پیش کوي. کمثل رجل مثال د یو سړي دی اتا قوم یو قوم ته راغی خلکو ته فقال خلکو ته یې ویل یا قوم ای قوم زم اني رأیت الجیش بعینیه متوجه ما یو لښکر ولیدو په خپلو سترګو چې راځي حمله کوي در باندې دا کلی ورانوي درته واني انا النظیر العریان او زه تاسو ته ویره درکوم داسې ویره لکه سړی چې ځان بربند کړي دا د عربو عادتو د ډېر دغه دپاره دې دپاره چې خلکو باندې واقع شي دا خبره. فالنجا ځان خلاص کوي فاطاعه طائفه من قومه یو جماعت د قوم نه اطاعت وکړ فادلجوا د شپې حرکت شروع کړ فانطلقوا على مهلهم هغوی په خپل طرف باندې لاړل فنجوا کامیاب شول وکذبت طائفه منهم بلې ډلې داسې خبرې کوي لښکر مخکر نشته دی نو فاصبحوا مکانهم په خپل ځای کې سبا کړ فصبحهم الجيش سهار وخت کې لښکر راغی فاهلكهم هلاک کړل واجتاحهم بخندید دې وکړه. وکړه د حدیث اخر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فذلك ما مثل من اطاعني دا مثال له هغه چا دی چې زما اطاعت کوي فاتبع ما جئت به او د هغه دین تابعداري کوي کوم دین چې ما راوړی دی ومثل من عصاني دا مثال د هغه چا دی چې زما نافرماني کوي وکذب بما جئت به او د هغه څه تکذیب کوي چې ما راوړی دی.
رسول الله حدیث موجود د احادیثو کتابونه موجود په ما باندې د امام او د مذهب تابعداري فرض ده. د دې وجې نه که چېرته د هغې مثالونه درته وایم ستاسو فقهاو لیکلي دي کتابونو کې دا امثله کې پیش کېږي ته چې مثالونه پیش کوي هغه خیر دی او زه چې مثال پیش کوم هغه نشته. د عمر رضی الله تعالی روایت په حواله باندې وروسته وایم مفتي صاحب کوم روایت چې دا د عمر بن الخطاب ولوستو او په هغې کې دا و چې عمر رضی الله تعالی عنه د قرآن کریم په جمعوالۍ چې کومه خبره هغه حدیث به ما ته په حوالې پیش کړي چې هلته الفاظ دي چې هغه درته زه بیا وښیم. صبر مثال درته پیش کوم. مثال دا دی تقریر ترمذي راکړه ترمذي راکړه تقریر ترمذي صفحه دلته ما لیکلې ده شپږ دېرشمه صفحه ده بس پرېږده مصنف یې ښیم دا د امام ترمذي کتاب دی سنن ترمذي او دا لیکلی دی امام ترمذي رحمت الله علیه او د دې دیوبندیانو یو مشهور عالم محمود الحسن صاحب هغې په دې خپل تقریر لیکلی دی. په تقریر کې دا زه درته ثابتوم چې محمد رسول الله خبره کړې خو ستا مذهب والا وایي چې په ما فرض نه ده. وروسته پیش کړو. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مولوي صاحب محترم ما چې کوم خبرو داوک مولوي صاحب نه مطالبه کړې وي مولوي صاحب محترم ماته متوجه اوسېږي. تر اوسه پورې زما د یوې خبرې جواب مولوي صاحب محترم رانه کو. مولوي صاحب زه خپل مطالبه دوباره مات کوم خپل سوالات دوباره مات کوم شاید چې ذهن نه بدی وتی. مولوي صاحب ما ویلو د تقلید تعریف وکړه قرآن نه حدیث نه. مولوي صاحب ما ویلو د بدعت تعریف وکړه قرآن یا حدیث نه. مولوي صاحب تر اوسه پورې د دې تعریف ونه کو. دریم نمبر ما مولوي صاحب نه تپوس کړو ستا مولوي صاحب د دعوی دوه جزء دي. اولنی جزء باندې چې تقلید د شخص معین دا بدعت تر بدعت تعریف وکړه په دې باندې یو آیات راوړه د ثابت تفسیر پیش کا یو حدیث د الله د پیغمبر پیش کړه ثابت تفسیر پیش کا چې باغې کې دا راغلی چې د شخص معین تقلید بدعت ده. دویم د دعوی حصہ را د مولوي صاحب چې قرآن او حدیث منل په فهم د سلفو دا فرض دي. مولوي صاحب یو آیات راوړه چې د الله او د رسول اطاعت د قرآن او حدیث منل په فهم د سلفو دا فرض دي. مولوي صاحب د فرض تعریف دې تر اوسه پورې نه دی کړی. د خپلو عوامو ته د فرض تعریف لږ وکړه قرآن نه یا د حدیث نه چې ستا عوام پوه شي چې مولوي صاحب ټول عمر چغې وایي چې تقلید شرک دی شرک دی شرک دی نن هغې له نه راځي. مولوي صاحب چې تاسو فرض څه ته ویلی کېږي هغه هم د خپلو عوامو ته وښایي. زما د مطالباتو جواب تر اوسه پورې د یوې مطالبې جواب مولوي صاحب رانه کړو انشاءالله تر اخره پورې به راکوي هم ده. مولوي صاحب دې ته مناظره نه ویلی کېږي چې زه سوالات کوم ته جواب مه راکوه زه سوالات کوم ته جواب مه راکوه زه به خپل تقریر جاري وساتم ته به خپل تقریر. مولوي صاحب تقریر به ښایسته وشي خو دې عوامو ته به هېڅ څه فایده میلاو نه شي. زه وایم ای عوامو مولوي صاحب ما ته یوه خبره وکړه عوام متوجه کوي. اوس یې په خپله وویل عوامو ورونو متوجه شئ. نو مولوي صاحب چې تاسو یې متوجه کوئ بیا اسمان نه رالوېږي چې موږ یې متوجه کوو بیا ځمکه هم سوری شي اسمان هم راوځي. غوسه ورځي. مولوي صاحب خاموش دا ماشاءالله مو وایي مولوي صاحب خبر کېږي. مولوي صاحب دا خبره وکړه مولوي صاحب تا دلایل آیاتونه پیش کې ما دا نه دی ویلي چې مولوي صاحب آیاتونه مل ولا زه هم ثواب به درته ملاویږي خو دعوه دې نه ثابتېږي. مولوي صاحب وایي زما نه دعوې اول سر دې ونه وایو. مولوي صاحب د قرآن او سنت تابعداري لازم ده فرض ده. څوک چې منکر دی زما اور دا کافر دی اسلام نه خارج دی زه وایم. ها څوک چې دې نه انکار کوي مولوي صاحب دا کافر دی زه خو وایم. خو ها مولوي صاحب چې کوم اتفاقیات دي په هغې دلایلو پیش کولو ضرورت نشته. کوم شی چې زما او ستا پکې اختلاف دی دقې خبرې له راشه مولوي صاحب. بیا مولوي صاحب عجیبه خبره دا کوي وایي ما ته وایي چې آیتونه ملوله مولوي صاحب غلط بیانۍ نه کار ما اخلئ مخامخ یو بل ته ناست ریکارډ باندې را خبرې راځي. ما وویله مولوي صاحب آیاتونه هغه وایه چې ستا دعوه پکې موجود دي. دې آیات کې ستا هغه آیات پیش کوه چې ستا د دعوې دواړه جزونه پکې دلته ستا د دعوې یو جز پکې نشته. بیا مولوي صاحب ما ته وایي چې آیات یې نیم پیش کړو. مولوي صاحب آیات میں الحمدلله ټایم میں ختم شو راغې د وجې نه آیات پاتې شو ورنه وکړو اطیعوا الله قرآن مجید اطیعوا الرسول احادیث د نبی علیه السلام واولی الامر منکم اجماع د امت فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول اجتهاد د مجتهد قیاس شرعي تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله دې آیات لاندې. مولوي صاحب سلور دلایل زما پکې الحمدلله راځي ستا دعوه باغې کې نشته. فان تنازعتم مولوي صاحب وایي دا خطاب ته ټولو خلکو ته که ستاسو په یو مسله کې اختلاف راشي فردوه الی الله والرسول. مولوي صاحب ستا د عوامو کې دا طاقت نشته زما په عوامو کې دا طاقت نشته. قرآن او سنت ته اجتهادي مسله رد کول غیر منصوصي مسله قرآن او حدیث ته رد کول مولوي صاحب دا مجتهد کار دی او ځان نه نه مولوي صاحب زما اوله خبره ده ستا په عوامو کې که یو کس موجود دی پاسه او دلته په دې موجودو کې زه به ورته مسله ووایم چې دې کې د څلور امامانو اختلاف راغلی دی. لاول خو اختلافات د څلورو ائمو بیان کا بیا قرآن او سنت ته رد وکړه اجتهاد د اصولو مطابق د مسلې حل پیش کا. مولوي صاحب که ته هم نشئ کولی ستا عوام خو پرېږدوه بیا په قرآن کې تحریف معنوي ولې کوئ. دویم مولوي صاحب واولي الامر منکم امام سیوطي رحمه الله لیکي
واو تعقیب مال وصل لپاره راځي اول الامر منکم فان تنازعتم فار تعقیب مال وصل لپاره راځي فان تنازعتم درې د مخکې اول الامر دی ام دقو ته خطاب دی مولوی صاحب هر چا ته خطاب نه دی یو دویم زما په لاس کې احکام القرآن دی د دې جلد نمبر 2 دی مولوی صاحب د دې صفحه نمبر 211 ده دی وایي دا اختلافي مسله رد کول کتاب او سنت ته هر چا کار نه دی بلکې دا د هغه چا کار دی چې هغه د اجتهاد صلاحیت لري دی وایي فثبت خطاب للعلماء ثابت شو دا خبره فثبت انه خطاب للعلماء ثابت شو دا خبره چې خطاب دی علماء ته مولوی صاحب قرآن تحریف معنی نه کوي یو صحابي تفسیر پیش کوي یو صحابي چې فإن تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول دی کې خطاب عام خلق ترې مجتهدین ته نه دی ما درته تفسیر پیش کړ امام ابوبکر جساس رضی الله عنه زمانه تفسیر رد کې مولوی صاحب ثابت تفسیر راوړ زمام مطالبه او چیلنج به ان شاء الله نشي پیش کولای مولوی صاحب ما په خپل دعوی باندې آیات پیش کړل مولوی صاحب خبرې مکو یار ما ټایم رکاو کړه ما ټایم رکاو کنه زه چې خبرې شروع کوم تمام مخاطب کې ټایم رکاو ټایم رکاو خیر مفتي صاحب ته چې کله خبره زه چې کله خبرې کوم ته باغې منځ کې د سره مشوره کې د سره یو خبره کې او زه اورم او زه چې بیا یو خبره پوښتنه کوم چې هغه فلانه سي ما مشکل دي تاسو شیخ صاحب محترم خاموش مولوی صاحب ما باغی باندې قرآن مجید د ولي الامر نه مراد فقها دي مولوی صاحب قرآن مجید تفسیر د قرآن مجید په خپل کوي قرآن مجید کې الله فرمایي اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم د ولي الامر تفسیر کوي په الذين يستنبطونه منهم سره استنباط کار د هغه چا دی ولي الامر نه مراد هغه خلک دي چې دوی استنباط کوي او استنباط کار مولوی صاحب دغه مجتهدین دي د ولي الامر د قرطون اول دلیل د قرآن مجید نه دویم د زما په لاس کې مستدرک علی الصحیحین د دې جلد نمبر 1 دی مولوی صاحب صفحه نمبر 225 دا روایت دی جابر بن عبد الله رضی الله عنه دی فرمای اطیعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال اولي الفقه والخير هذا حديث صحيح حديث صحیح دی مولوی صاحب او بیا وارو تفسیر الصحابه عندهما مسند د امام بخاری او مسلم په نسبت تفسیر د صحابي در مرفوع د مسند حدیث حکم لري مولوی صاحب او د سوې د دې مراد فقها مجتهدین دي مخکې روایت نقل کړي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دی فرمای اطیعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال اهل الفقه والدين بیا مخکې فرمای فاوجب الله الله د دې اطاعت واجب کړی دی الله د دې اطاعت واجب کړی دی مولوی صاحب دا زما سره تفسیر د امام ابن کثیر رشیدیه نه ورځي کنه دا زما سره زما ټیم باندې سره زما ټیم مستدرک راواخله دی مولوی صاحب زما سره کتاب دی تفسیر ابن کثیر دی د دې جلد نمبر 1 دی مولوی صاحب صفحه 679 دا مولوی صاحب په دې باندې ډېر روایت نقل کړي علي بن ابي طلحه ابن عباس رضی الله عنه دیو فرمایي الامر منکم یعنی اهل الفقه والدين دليل مراد اهل مجتهدين دي وكذا قال مجاهد وعطاء العلماء الذين مراد دې خبرې کوي انتظامی والا زما خبره وایي دې زیاتی راغلي دي هغه کسان چې کوم د دې مردي هغه د خبره کوي زما کسان خبره نه پرېږدم چې کسان نه تیاری شروع کړي د دې لپاره مرګري راپاسه چې شروع کړي د دې وجه نه لګاري راواله هغه مرګري ویډیو کې راواله اوس یو بل مناظرې تیاری کوي تیاری نه شي خپل عوام دې لپاره خو شي رسمي دي عوام دې خبره شو کینې عوام دې لپاره وې ستل چې
نو اوس خو کېنه وکنه ګلم بدل دي نن ان شاء الله مخکې نه چلېږي لپاره شروع دی خو راشئ نظره شروع دی باندې برک کېنه دا شی دی خبرې نه کوه تو اصولي خبرې کوي ما ټولې خبرې کوي اما بعد مولوی صاحب د انصاف خبره وکړو موږ ستاسو مېلمانه یو شیخ قاسم صاحب زه تاسو بیا مخاطب کوم اول نمبر ستا ملګری په منځ کې راټوپ کوي په منځ کې د مچ په شانتې ټوپونه وهي سلام علی عباده الذین اصطفى شیخ صاحب محترم موږ ستاسو مېلمانه یو دلته راغلي یو خپل ټرم کې چې تاسو څه وایئ زموږ طرف نه هېڅ اعتراض نشته مولوي صاحب انشاءالله العزیز که تاسو دلته کنځلم کوئ موږ انشاءالله په خپل ټرم کې جواب ستاسو په ټرم کې جواب نه درکوو مولوي صاحب انصاف دا اوس تاسو له ملګري شروع کوم خبره یې ورانه کړه پکار ده چې هغه ویستی شوی وی زموږ کسان به ویستی شو هغه به مو ویستی وو چلو دغې بر نه الله تپوس کوي هغه الله ته موږ پرېږدو انشاءالله العزیز الله پوه شي تاسو پوه شئ مولوي صاحب بیځې بیځې هغه ټکونه کوي دلته ما اهل الفقه ووایو یعنې مې ورسره ویلی دلته مفعول جوړېږي د هغې د وجې نه ما اهل الفقه ویلی دی دلته ما لفظ ابن کثیر کې یعنې نه دی ویلی د دې وجې نه مبتدا خبرې تو دی بچی ټورګي دا انصاف دی دا صحیح طریقه دا خو طریقه نه زما په نظر ماشاءالله ماشاءالله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى مولوی صاحب د خبرو جوابات ما شروع کړیو آیات ما پوره پیش کو پاغي باندې زما استدلال پاغي باندې تفاسیر د صحابه او د قران آیات هغه ما پیش کو دویم مولوی صاحب زمانه یو ګیله دا کړیو زما په دلیل باندې په تور د اعتراض ویلو یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول دلته د اطیعوا الله کې لفظ د اطاعت راغله دی اطیعوا الرسول کې لفظ د اطاعت راغله دی اول الامر کې لفظ د اطاعت نه دی راغله مولوی صاحب دا هم اول ویلو چې امام ابو حنیفه رحمه الله مستقل بالذات نه ګڼم دا زه واسطه ګڼم د دیو په اقتدا کې زره قران او سنت تابعداري کول غواړم د الله او د رسول اطاعت کول غواړم ما خبره مخکې واضح کړې و چې مولوی صاحب د الله له مشوره ورکول دي چې الله څنګه ویلي دي بس آمنا وسلمنا موږ په ایمان راوړل دي دریم مولوی صاحب واو حروف عاطفه دي دلته مولوی صاحب د معطوف علیه حکم یوي تاسو هم ویلي موږ ویلي دي مولوی صاحب نو په هغې سره اطیعو ذکر را وشو او کول نه شو مولوی صاحب حکم ښکاره دی خبره ښکاره ده دریم مولوی صاحب زه خپل دلایلو طرف ته ځم خو هغې نه مخکې زه یوې خبرې ملاحظه کوم مولوی صاحب تپوس کوم تاسو دلته تقلید شخصي ته مولوی صاحب بدعت لیکلی زه به مخکې ټرن کې انشاءالله دلایل مزید پیش کوم زما 3 دلایل راله زما په دعوه باندې ما مولوی صاحب تاسو لیکلی تقلید شخصي د خاص معین تقلید دا بدعت دی مولوی صاحب دا ستاسو مشران دي که تاسو د جماعت اهل حدیث د طرف نه راغلي خو بیا به د جماعت اهل حدیث مشران چې کومو کتابونو کې لیکل دي هغه به منئ را سره مولوی صاحب ستاسو مشرانو دا زما سره د تقلید حقیقت او د مقلدینو اقسام ستاسو د شیخ صاحب محترم ابو محمد امین الله کتاب دی د مکتبه محمدیه نه چاپ دی د دې صفت 200 یا 277 دی وایي د تقلید شخصي د یهود او نصاراو صفت دی د یهود او نصاراو صفت چې شو مولوی صاحب دا بدعت څنګه شو دا زما سره لاس کې مولوی صاحب فتاوا ثنائیه ستاسو د اهل حدیث شیخ الاسلام مولانا ثناء الله مرتصری دی په جلد اول صفحه نمبر 63 کې دی لیکي تقلید شخصی شرک کی ایک شاخ ہے تقلید شخصی شرک کی شاخ دی مولوی صاحب دا زما سره دا امام صحیح العقیده ہونا چاہیے ستاسو شیخ العرب والعجم علامہ ابو محمد بدیع الدین راشدی صاحب ستاسو مشهور عالم دی په خپل کتاب امام
इस्लाम सही अकीदा होना चाहिए। ददीस सपद मौलवी साहब अतमा 8 नंबर देवी कारिगीनी किराम तकलीदी शख्सी के शिरक होने पर कुरानी हकीम के मंदरजिल आयत इंतहाई काबिल गौर है। देवी शिरक दे दा जमा सर मौलवी साहब स्तासुर शेख से मोहतरम अमीनुल्लाह से बल किताब दे द तकलीद हकीकत मौलवी साहब दा छाप दे स्तासुर मकतबेना दे पर सफा नंबर 69 बांधी ये हुक्मा हुआ बांधी की तकलीद द इस्लाम जरली उबासी तकलीद द किताब और सुन्नत सर मुखालिफ शेर तकलीद द उलमा द उम्मत पे इहतरामी दा तकलीद शिरक दे मौलवी साहब देवे तकलीद शिरक दे मौलवी साहब दा जमा सर स्तासुर योबल मौलवी साहब इस्तिजाल तकलीद दे मौलवी साहब मौलाना मलक अब्दुल अजीज साहिब मुनाजिर मुल्तानी स्तासुर अहले हदीस मशर तकलीद रद की किताब लिखे देवे खुलासतुल मराम गैर मुकल्लिद रहना इस्लाम में दाखिल है। ये सले जिसान तो गैर मुकल्लिद हुई दे मुसलमान दे इस्लाम की दाखिल दे और मुकल्लिद कहलाना इससे खारिज है। सुख जिसान तो मुकल्लिद हुई दे इस्लाम ना खारिज दे मुनासिब उस्ताद और टोल अहले हदीस जमात मशरान चली हुई दा टोल चली हुई दा समसर अमीनुल्लाह से बल किताब दे पदरी सफा नंबर 277 पदक का सफा हुई तकलीद शख्स शिरक दे तकलीद शख्स शिरक दे خير دي تاسو مشرانو ورته شرک ویل دي تاسو ورته بدعت ویل دي دی وجه خو ما ویل سره بدعت لګ تعریف وکي تاسو بدعت څه ویل کی مولوی صاحب کم آیاتونه سره وړي اطیع الله و اطیع الرسول یاد الله او رسول اطاعت چې څوک نه کوي جهنمی دي هر قسمه دلایل سره وړي زمانه دعوی رد نشته ستاره دعوی اثبات پکې نشته خو مولوی صاحب بل فرض کې زمانه دعوی تردید پدې کې راشي نو دا شرک شو بیا زمانه دعوت چې کوم دا کدا بدعت شو مولوی صاحب لګ پدې خبره غزان پوهه کوي دی وجه خو بار بار چې هم د بدعت تعریف وکي دی وجه تعریف ناراضي مولوی صاحب زمانه مطالبات دا دریم ترنده دویم ترنده مولوی صاحب سره کېم زمانه مطالبات او جوابات راکړي مناظره د دې سیس نوم نه مولوی صاحب چې زه سوالونه کوم مولوی صاحب دغه جوابات نه راکوي تاسو سوالات کوئ زه دغه جوابات نه لرکوم مناظره د دې نوم د زبر تاسو سوال جواب درکوم تاسو زما درکوي ان شاء الله مخکې مناظره چلو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد جناب مفتي صاحب یو خدا خبره د ملاحظه چې مخکې ما تاسو ته ویلي هغه حدیث پیش کړي کوم حدیث چې تاسو د بخاري ولسته په خولې مو وویل معنا مو د دې وکړله موږ ته محاوله پیش نه کړله چې بخاري کې حدیث دی چې د عمر رضی الله تعالی عنه او دارنګه د ابوبکر صدیق او د صحابه کرامو د قرآن په لیکلو باندې سره اختلاف راغی بلا حجت او بلا دلیل ومنه دغه حدیث حواله لګ راو باسه ماته پیش کړه دا دویمه خبره ده چې ما تاسو سره دعوا لیکلې ده او ته د دعوی نه موزه کومه ته وایي چې ته د دعوی نه وځي ناشنا خبره ده ما درته ویلي دي د الله او د رسول اطاعت فرض دی لازم دی او د الله او د رسول د اطاعت نه بغیر د کوم خاص امام او مذهب تابعداري یا تقلید دا بدعت دی قانون دا دی چې زما د دعوی یو اثبات جانب دی یو نفي جانب دی د اثبات جانب دا دی چې د الله او د رسول اطاعت فرض ده زه به په دې دلایل راوړم او پاتې شو دا دویم جانب چې تقلید بدعت دی بدعت باندې زه دلایل نه پیش کوم تا ته وجه دا ده چې هغه دې بدعت دې ته وایي چې مخکې نه وروسته جوړ شوی ته د هغې دلایل پیش کړه چې دا د کتاب تا تر اوسه پورې یو آیات تا ما سره ستا په دعوی کې 2 جملې دي په دې خبره ځان پوه کړه بیا دې خط ولوله یو جمله دې دا ده چې تا په خپلې دعوی کې لیکلي دي چې په مجتهد اجتهاد واجب دی د هغې دلیل نه پیش کړي راوړه د هغې دپاره آیات پیش کړه د هغې دپاره حدیث پیش کړه دویم جانب دې دا دی چې په غیر مجتهد باندې د داسې مجتهد تقلید واجب دی چې د هغه تقلید په دلیل شرعي یعنی په اجماع سره ثابتي او مذهب مدونه متواتر دومره پړپړه ده په دې کې ته صرف یو ټکي نه لګي او نور بحث نه کوې په دې اول جز د دلیل پیش کړه چې په مجتهد اجتهاد واجب دی ووایه هغه آیات کوم آیات دی چې په هغې کې دا راغلي چې په مجتهد اجتهاد واجب دی او په دویم جز دی چې په غیر مجتهد د داسې مجتهد تقلید واجب دی چې اجتهاد په دلیل شرعي یعنی په اجماع ثابتي د دې کې 2 جمله خپله په دې کې دي یو دا چې په دې دلیل پیش کړه چې تقلید په واجب دی دویم دا چې په غیر مجتهد باندې چې اجتهاد په دلیل ثابت دي دغه دلیل په اجتهاد کې څه شی دی چې په اجتهاد په دلیل ثابت دي دا به ماته پیش کړي راځو خپل دلایل زمونږ دلایل اور بسی آیات کریمه چې دا هم آیات کریمه ده قرآن کریم کې الله فرمایلی دی سورۃ النساء کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله فرمای څوک چې د الله او د رسول اطاعت وکړي دا به په آخرت کې د انبیاو سره د صدیقینو سره وي د شهداو سره وي د صالحینو سره وي او دا بهترین ملګري دي او دا د الله فضل دی ته ماته وایي چې په اتفاقي خبرې دلایل مه پیش کوه
والله بالله ثم تلا چې موږ تاسو سره اختلاف په دې خبره کې دی چې موږ د الله او رسول اطاعت فرض دی او ته چې په ما باندې د خپل مذهب اطاعت فرض دی د الله او رسول اطاعت په ما باندې فرض نه دی زه به تا د هغې لپاره حواله پیش کوم وګوره دا بسم الله ترمذي دغه راکړه تقریر ترمذي راکړه شپږ دېرش صفحه دا ستا لوی عالم دی پام وکړئ محمود الحسن دیوبندي چې هغه شیخ الهند ورته ویل کېږي او په ترمذي تقریر لیکلی دی د هغه یو مثال درته وایم شپږ دېرشمه صفحه ده صفحه داسې ده دا وایي چې په اخر کې وایي ورجح مولانا شاه ولي الله المحدث الدهلوي قد قدس سره في رسائل مذهب الشافعي من جهة الأحاديث والنصوص وكذلك قال شيخنا مد ظله يترجح مذهبه وقال الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسألة ونحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة والله أعلم ختم ده بدي خبر مخکې خبر عبارت وایي مخکې خبره ختم ده مخکې د دینه ردينا مخکې صفحې شروع کړي سر صفحې مشهور محمود الحسن دیوبندي هغه وایي چې په دې مسله کې په مسله د خيار کې چې دوه کسان بیعان وي یو سړی راولګيږي بیع کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بایع او مشتری خرڅون کې او اخیستون کې چې یو سړی په بل باندې څه خرڅ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې متوجه مفتی صاحب چې په دې وخت کې چې دی اختیار دی دواړو ته که په دې مجلس کې دننه بیرته رجوع کړي ما خبرې ته متوجه شي که مجلس کې بیرته رجوع کړي چې بس نه اخلمه دا ستا شو دا د رسول الله خبره نبی صلی الله اختیار لري او که مجلس نه پاتې د دې اختیار نشته دی وایي محمود حسن صاحب وایي په دې مسله کې حق خبره وایي دا ده حق څه ته وایي وماذا بعد الحق الا الضلال د حق نه خواته گمراهي وي وي حق خبره ده چې د امام شافعي صاحب خبره د دلیل مطابق ده د انصاف مطابق ده لیکن موږ مقلدین او موږ تقلید کوو حق په خپل کار کوي او موږ تقلید د امام ابو حنیفه رحمه الله واجب دی دا تقریر ترمذي دی واخله چې ته پکې څه ولولي هغه پکې ولوله ورپسې 36 نمبر صفحه مې پیل کړې ښه ورپسې حدیث خیر کوم ځای کې دارنګ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا روایت درته وایم عن انس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ان قدرت في سماعه متوجهه ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ته وای هغه صحابي ته فرمای چې بچیا کته قدرت لري چې سبا بیګادي پتا راشي او ستا په زړه کې دی غش او دوکانې د چا سره نو دا کار وکړه متوجه دی خواته ورونو با خواته مګوري ثم قال بيويل يا بني اي بچونیا وذلك من سنتي دا چا سره کینه حسد نه ساتل دا زما سنت دی او بیا وی ومن احب سنتي چا چې زما د سنت سره مینه وکړه فقد احبني ما سره مینه وکړه ومن احبني چا چې زما سره مینه وکړه كان معي في الجنه دا په جنت کې رسول الله د خپل سنت تابعداري امر کوي او تر لګيږي وای چې نه حق او انصاف اگر که په هغه جانب کې وي او ما د خپل مقلد تقلید دا واجب دی ورپسې آیات کریمه متوجه د سوره النساء حدیث روباسه د سوره النساء اتیم آیات ته متوجه شي ورونو دی خو ته پام لګو کې مفتی څنګه تاسو فکر ته جی ها صحیح ده الله جل جلاله فرمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متوجه من يطع الرسول فقد أطاع الله چاچی د رسول الله تابعداري وکړه د الله تابعداري اطاعت وکړه چاچی د رسول الله اطاعت وکړه د الله اطاعت وکړه رسول الله خبره منل ومن تولى او چاچی مخواړو د رسول الله د اطاعتنا فما ارسلناك عليهم حفيظا ثم بدبان نگهبان نه را لګره بس د دې مولوی پتا نشته نو دوی خو وایي چې موږ د الله او د رسول اطاعت کوو کنه څوک په دې کې اختلاف لري الله وی ويقولون الطاعه دوی وایي چې موږ منو د الله او د رسول څوک نه مني دا خبره چا کړې ده چې د الله او د رسول اطاعت موږ نه کوو وی موږ منو الله فاذا برزوا من عندك استعلى اخوانه چې لاړ شي دا دلته مجلس کې وایي چې موږ الله او رسول منو
بيت طائفة منهم شفتر يو جماعات دينا غير الذي تقول بغير ده هذا خبر النشي وي دلت يو خبرك أو بيألت بلا خبر ده والله يكتب ما يبيتون تملكي اللام لكي دا تجي استافز لكي فأعرض عنهم مختوارا وتوكل على الله فالله توكلك وكفى بالله وكيلا زبطاس إن شاء الله دسي آيتون بيش كما تباغي كي دادي تدوي دا نزاع دا جبري بو وقت ما الله ورسول كان رازي سورة المؤمنون راك وسورة النور سورة المؤمنون تراك ما قرآن الكريم لا قورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لك دي آيتون تطول مدواجي شغل الله ويقولون دوي دا خبرك آمنا بالله من فضل إيمان روي آيتون المشركان بارك ندي لا دي أمت بارك دي وبالرسول وبيغمبر من إيمان دي تيم ده إيمان خود دي خو إطاعت لك وأطعنا خبرا منه الله دوي الله منم رسول الله منم إطاعتكم ثم يتولى فريق منهم بيت مخري من بعد ذلك ورست دينا لا مخري لو رسول إطاعت نشتا مذهب ما مهم دي وما أولئك بالمؤمنين لو إذا مؤمنان دي تنقى وربسيطة قولا وإذا دعوا كانت شدة دعوة تركي إلى الله تراشا ورسوله إذا الله رسول تراشا ليحكم بينهم جاء الله ورسول الذي ترمن في سلوكي إذا فريق منهم معرضون يولا بك مخرج بلترف تزي كلا الله ورسول خبري تنزي شدة دليل بكني فآيات وحديث كده دليل بياخمني والبسيوي وإن يكن لهم الحق كحق دسري يأتوا إليه مذعنين بآيات وحديث تبمن درازي كمانم آيات وحديث تنجنا منم ذكر ده الناس بكي موجود ده خو كده ده فقه ده مذهب ده رأي خلاف خبره بآيات وحديث نمني أفي قلوبهم مرض ظنونك بما راندي ده أم ارتابوا الإسلام مبارك شك مني أم يخافون كده دين بريجي أن يحيف الله عليهم ورسوله شاء الله ورسوله كني بدوي ظلم كي تعالى الله ورسول في سنة الظلم ده جدات تنمني بل أولئك هم الظالمون بل كدوي ظالمان دي ده غير آيات فرقم خير ده خير ده زي ما نكبر تواف الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد مناسب دتولنا أول تقریر شروع کو زما د مطالبات او جوابات تر اوسه پورې رانه کړي زما څومره مطالبات ما ویل تقلید تعریف وکړه قرآن نه یا حدیث ما ویل بدعت تعریف وکړه قرآن یا حدیث نه مولوی صاحب د بدعت تعریف وکړو وای بدعت تعریف مخ کې نو ورسته چې راغلي دې ته بدعت ویل کینو مولوی صاحب د استا فرمان قرآن دی که حدیث دی که قرآن یا زما مطالبه قرآن یا حدیث نه مولوی صاحب تا خو مجتهد هم لمه مجتهد رضان نه تعریف کړي د قرآن یا حدیث نه تعریف وخایا بیا مولوی صاحب وایي زموږ دعوه دا چې د الله او رسول اطاعت فرض دی مولوی صاحب ستاسو دعوه دا نه ده ستاسو دعوه دا ده د کتاب او سنت وي زموږ دعوه دا چې د الله او رسول اطاعت فرض دی مولوی صاحب ستاسو دعوه دا نه ده ستاسو دعوه دا ده د کتاب او سنت تابعداري په فهم د سلفو فرض ده مولوی صاحب مخکې کتاب او مخکې پسې شرعي اول مخکې مولوی صاحب هم دغه خبره ده زما ټایم به حساب مولوی صاحب دویمه خبره دا وکړه وای دی وای چې خپل مذهب اطاعت فرض دی او د الله او رسول په مقابله کې ان لله و انا الیه راجعون زم الله لعنت الله علی الکاذبین امین مولوی صاحب د دې لپاره تقریر چوت کو او به دا چې خبر وای شیخ الهند رحم الله لیکلی دی مولوی صاحب دا شیخ الهند رحم الله نه لیکلی د دې لیکون کې معلوم نه د املایي تقریر دی شیخ الهند رحم الله چې دا چا لیکلی دی شیخ الهند رحم الله وکړه مولوی صاحب شیخ صاحب محترم وکړه شیخ الهند رحم الله د شیخ الهند رحم الله کوم تقریر چې خپل دیوبندیانو شاګردانو لیکل هغه کې یو د عبارت نشته دویم مولوی صاحب ما چې ویل مخکې عبارت وای تاسو مخکې عبارت ځکه ونه وایو دا مولوی صاحب د شیخ الهند رحم الله قول نه دی تاسو د شیخ صاحب کتاب د زما سره د تقلید حقیقت او د مقلدینو اقسام د دې صفحه نمبر 63 شیخ امین الله صاحب لیکي د اولنې قول چې حق د امام شافعي صاحب رحم الله سره دی دا قول د امام شاه ولی الله رحم الله دی ٹھیک شو مولوی صاحب دویم مخکې موږ مقلدین د امام ابو حنیفه رحم الله هغه قول جدا دی د شیخ الهند رحم الله دی یقینا من راځي د کتاب دروازه کتاب دویم مولوی صاحب دا یو اختلافي مسله ده په نص کې د نص نه یو په یو طریقې سره قیاس کړی بل طریقې سره لکه حدیث د بني قریظه نبی له سلام ورته التبزان ورسوي منځ وکي یو طریق پلار کې منځ وکړو بل طریق منځ قضا کو التزام ورسول نبی له سلام د دواړو تصویب کړي مولوی صاحب حدیث راځي المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا امام ابو حنیفه رحم الله د دین مراد مولوی صاحب تفرق نه مراد تفرق بالاقوال اغستره او امام شافعي رحم الله تفرق بالابدان اغستره خبره اجتهادي د مولوی صاحب د یو امام اجتهاد په بل باندې حجت نه لري شیخ الهند رحم الله د دیو جن فرمایي مونږ مقلدین د امام ابو حنیفه رحم الله ام دغه څه په 35 ماویل مخکې وایي مولوی صاحب نو فنحن لا نرتكب شیخ الهند رحم الله فرمایي
مون ارتکاب نه کو خلاف الحدیث د حدیث نه خلاف بل نخالف بلکې مون مخالفت کو قیاس الشافعي د قیاس د شافعي نه وقياسه ليس بحجتنا علينا امام شافعي سره حجت نه مولوی صاحب لکه په انصاف سره عبارت کو پروای دا مولوی صاحب درېمه خبره سما وره بالفرض دې مسله کې د حدیث نه امام ابو حنیفه رحمه الله تفرق بالاقوال مراد غستره امام شافعي صاحب رحمه الله تفرق بالابدان مراد غستره بالفرض کې زما امام په دې کې خطا شوم نه مولوی صاحب حدیث د مسلم شریف راکا کله چې مجتهد اجتهاد وکي حق ته ورسیږي الله دعا اجر ورکړي کله چې ډېر خطا شي نو الله ورله یو اجر ورکړي یو اجر یقیني دی بیا امام صاحب رحمه الله ملامت نه دی دغه مقلدین ملامت نه دي مولوی صاحب بیزه اعتراضات دي دغه بیا مولوی صاحب زم خپل دلایل ولا مخکې مولوی صاحب وای بخاری مسلم نه ته حواله پیش کا د عمر فاروق د عثمان غنی د دویم آزاد نو په متواتراتو کې مونږ څوک حواله نه غواړي تاسو باندې مونږ منو سور نور دې په دې کې څوک دلایل نه غواړي مونږ متواتراتو کې نه څوک حواله غواړي تاسو باندې مونږ منو مونږ خبره اتفاقی ده دویم مونږ ما په خپل داو باندې درې دلایل پیش کړی زمخ کې سلورم نمبر دلیل ته مونږ زما مطالبه وسه پوری په خپل ځای مونږ تر وسه پوری تاسو داوا زمانه سوالات او جوابات یو سیز را نه غي مونږ یو بل تاسو کوم خو خپل دلایل تر زما دلیل نمبر سلورم دی قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي زما سره سلورم نمبر دلیل دی واتبع سبیل من اناب الیہ د سوره لقمان آیات دی واتبع تقلید او تابعداري کوا سبیل من د مذهب د هغه چا اناب الیہ چې هغه زما طرف ته رجوع کوي امام ابو حنیفه رحمه الله منیب الی الله کنو امام صاحب رحمه الله منیب الی الله شیطان طرف ته رجوع نه کولا په اجتهادي مسایلو کې امام صاحب رحمه الله الله او رسول ته رجوع کولا کتاب او سنت ته مسله رد کولا مولوی صاحب او تاسو خپل کتاب تاسو تاریخ اهل حدیث کې مولانا ابراهیم سیالکوټی سے په 78 باندې لیکلي امام مالک امام احمد امام ابو حنیفه رحمهم الله وغيرهم ائمه سلف میں سے ہے د ائمه سلف ندي زمونږه تاسو کو دی وس ویست مونږ یو تعریف کوي مشران بل تعریف کوي او چلو هغه پریدو امام صاحب رحم الله منیب الی الله دی وتبع صغر امر دا امر راځي له وجوب د فاره مونږ داو کړي او تقلید واجب دی الحمدلله زمونږ دعوت ثابت شو دا زما سره روح المانی د علامه الوسی رحم الله په یو شتم جل کې لیکي دغه د وتبع سبیل من اناب الی لاندې وحاصل اتبع سبیل المخلصین حاصل خبر اداره تابعداري وکړه لار د مخلصینو الحمدلله د احناف مذهب د مخلصینو لار د مخلصین پر روان دي تر اوسه پوری مولوی صاحب ما په خپل داو باندې سلور دلایل پیش کړ پنځم دلیل ته اعظم قرآن مجید کې الله فرمایي فاسالو سوال کوي اهل الذکر د اهل علم نه د مجتهدین نه ان کنتم لا تعلمون ک تاسو فقها مجتهدین نه مولوی صاحب فاسالو صغر امر دا امر راځي د وجوب د پاره زمونږ داو او تقلید واجب دی او مولوی صاحب دا میات کا کله چې شی مطلق ذکر شي داغي انصراف پر دی کامل تکیږي عالم پر دی کامل دا مجتهد دی مراد دی او مولوی صاحب سوال کول دا مولوی صاحب تاسو علما هم لیکلي دي چې اوس مسله باندې سړی پوه نه هغه مجتهد هغه مسله کې خبره مني مجتهد اجتهاد کې دي ته ویل کېږي تقلید او مولوی صاحب د دې آیات نه دا زما په لاس کې امام فخر الدین رازی رحم الله تفسیر دی تفسیر کبیر د دې وم جلد مولوی صاحب د دې صفحه 211 221 صفحه ده دی وی لما لم يكن احد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع الى المجتهد الاخر الذي يكون عالما لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون چرته چې یو مجتهد هم په یو مسله باندې عالم نه په د باندې بل مجتهد ته رجوع واجب ده وللدليل سره فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فان لم يجب فلا اقل من الجواز ام دقه خبر لیکل علامه الوسی رحم الله تفسیر کبیر کی صفحه نمبر 521 تفسیر روح المانی صفحه 521 دا په دغه آیات باندې فرمای واستدل بها ايضا على وجوب المراجعه للعلماء فيما لا يعلم علماء د دې آیات نه استدلال کړي چې تقلید واجب دی مناسب دغه رنګ مناسب دا زما سره معیاري حق دی تاسو شیخ الکل بالکل میا نظر حسین دیلوی سم معیاري حق لیکي وای په دې مسائلو کې صفحه 74 باندې لیکي دی وای سوال کول د مجتهد نه دغه په مسائل اجتهادیو کې دی ته ویل کېږي تقلید فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون یعنی پس سوال کرو اهل ذکر سے اگر نہ جانتے ہو تم اور یہی آیات دلیل ہے وجوب التقلید پر د مولوی صاحب په تقلید باندې استدلال کړی تر اوسه پورې مولوی صاحب دغه رنګي زما سره مولوی صاحب آیات نمبر دی قرآن مجید آیات مولوی صاحب سره دلیل پیش کوم آیات زما سره دلیل نمبر 5 دی قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي بس دا اکبر خلک څوک شو کې دا کسان ته غري شي دیم رکاو کې ها خبره کوي کمانډو مستبه تاسو خبره پوره کوي مونږ به ان شاء الله دونی بجې نه تاسو خپل نمبر خاطر څه نمبر پوره کې څه منټه پاتې تاسو خپل خبره مولوی صاحب ما سره وم نمبر دلیل له وم نمبر دلیل له قرآن مجید نه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي
واذا جاءهم امر من الامن کله چې دی خلکو ته یو امر راشد امن متعلق او الخوف یا غیر متعلق ازاو به دیو هغه خوري ولو ردوا الى الرسول کله دا خبر رد کړه رسول ته والى اولي الامر یا اولي الامر ته لعلمه الذين يستنبطونه منهم دیو خبر ته تر رسیدلی دیو ته هغه مسله ورکولې او مولوی صاحب دغه آیات لاندې تفسیر حقانی دی جلد 3 دے صفحہ 211 زما پلاس کی تفسیر حقانی دے دی جلد نمبر 3 دے مولوی صاحب صفحہ نمبر 211 دا دے نقل کئی پدق سبب باندھی اسی جگہ سے قیاس کا جو استنباط کا ہم معنی ہی حجت شرعیہ ہونا ثابت ہے اس مقام پر امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں ان للعمی بے شک عامل پر یجب علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث پدباندی پر پیش امد مسائلوں کے دا مجتہد تقلید واجب دے عامی پر علماء کی تقلید واجب ہے احکام حوادث میں مولوی صاحب دغرنگی دا زما پلاس کی تفسیر کبیر در امام ابوبکر جساس رازی رحمه الله د دې مولوی صاحب دویم جلد صفحه 215 د احکام القرآن دی د فرمایي د دینه سو مسائل ثابت شو یو مسله دا ثابت شو چې په مجتهد باندې په پیش امده مسائلو کې اجتهاد واجب دی ومنها ان لامی علیه تقلید العلماء په می باندې تقلید د علماء واجب دی په احکام الحوادث په پیش امده مسائلو کې مولوی صاحب دغه رنګ مولوی صاحب زمخ کې اتم نمبر دلیل تزم قرآنی مجید کې الله رب العزت فرمایي تم څومره پات دی یو منټ مولوی صاحب بیا خپل داوی لرم و دلایل ما خپل داوی پیش دي ان شاء الله مخکې به دلایل پیش کوم مولوی صاحب یو تپوس بلم لرم مخکې زما 15 سوالات قرض شوی دي تقلید تعریف وکړ یو د بدعت تعریف وکړ دوا د قرآن یا حدیث نه د سلف تعریف تر اوسه پورې مولوی صاحب تاسو کوم کړه تاسو مشرانو تعریف نه خلاف دي سلام 15 مولوی صاحب تاسو ویل تقلید شخصي بدعت تاسو مشرانو ویل شرک دي تاسو رښتیا وایي که تاسو مشران که تاسو رښتیا وایي په مشرانو باندې صفت ور هغه سرګند واضح کوي 15 نمبر مولوی صاحب ما تپوس کړو د فرض تعریف وکړ قرآن حدیث نه دغه جواب تر اوسه پورې رانه غي شپږم نمبر مولوی صاحب ویلو ما ویل ستاره داوی دوه جزري ستا پغی باندې تر اوسه پورې یو دلیل رانه مولوی صاحب محترم د عوام تاسو خلو ته ګوري چې کله به مولوی صاحب محترم دلیل وای هغه دلیل وای او مولوی صاحب یو بل خبره تاسو لیکل دي مونږ دلایل دوه منو اصول صرف کتاب او سنت تاسو بل کتاب لیکل مونږ سلور منو مولوی صاحب اجماع چې کله مستند ای مونږ منو قیاس شرعی په وخت د عدم النص کې مونږ منو مولوی صاحب د تاسو کتابونه زما سره د اقامت المیزان دی تاسو مشهور شیخ صبغت الله محمدی شیرانی دلی کی تقلید کتاب و سنت نه سیوا یو دلیل عفوا مفتي صاحب اوس بل منځ ته پاتو منځ نه وروسته ان شاء الله نشست بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد مفتي صاحب دلایل چې د قرآن کریم آیتونه صریح پیش کوم چې الله وایي چې د الله او د رسول نه څوک اعراض کوي دا مؤمن نه دی او دا د ایمان نه خلاص دی دا آیتونه د دعوی موافق نه کوي او په داسې حال کې چې دی یو دلیل تر اوسه پورې داسې نشي پیش کولی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا د ائمه اربعو تقلید واجب دی د قرآن نه یو دلیل پیش کا د حدیث نه آیا د ختم نبوت عقیده لري کنه ختم نبوت چې څوک عقیده لري نو هغه معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی صبر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت فرض دی یو سړی راودی خپل یو انسان چې په کومه مرتبه کې الله وضع کړی دی د هغه مرتبې نه اوچتوي دې ته غلو وایي قرآن کریم د دې نه منع کړی ده لا تغلو غلو مه منئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مالک شافعي موږ دا ټول ائمه منو لیکن د امام حیثیت څه دی د امام حیثیت او درجه دا ده چې دا د دین یو مشر دی دا مرتبه نه ده چې نبی دی د رسول الله خبره راواخله هغه ته کټ پیټ کا او د رسول الله خبره د هغه د خبرې سره برابره وه لکه څنګه چې په دې خبره باندې اشرف علي تانوي صاحب په خپل کتاب کې اقرار کوي چې هغه حواله ده زه پیش کوم چې زمونږ د مذهب والا چې دي دوی را لګېږي د قرآن او د حدیث کومه خبره واوري د ده طبیعت پرې خراب شي چې دا ولې دا راغلې ده سمدستي د تاویل سوچ کوي چې څنګه تاویل وکړي څنګه تحریف کړي بل طرف راځم ما خبره خو پوره نه ده مفتي صاحب زه راځم خبره کتاب تذکرة الرشید راوړه تذکرة الرشید راوړه هغې نه مخکې راځم ستا خبره حواله خوند وکړي بغیر له حوالې نه کېدلی نشي انشاءالله ښه نو د استدلال په دې آیات کریمه کې چې قرآن کریم ویلي دي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ایمان والا او د الله او د رسول اطاعت وکړي د اولي الامر اطاعت وکړي
آیا د اول الامر نه مراد فقط امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی؟ فقط تی مراد د سلور امامان دي؟ د اول الامر نه په اوله درجه کې حکمرانان مراد دي، اسلامي حکمرانان مراد دي. د هغې دلیل دا دی تفسیر ابن کثیر کې روایت دي ګڼ، بلکې حافظ ابن جریر رحمت الله علیه ډیر دلایل په دې راوړي دي چې د اول الامر نه مراد حکام دي. د هغې یو مثال مخکې دغه اول حواله پیش کوم. ښه دی وایي تذکرة الرشید کی صفحہ 109 مثلا تقلید شخصی کی عوام میں شائع ہو رہی ہے اور وہ اس کو علماء وعملا اس قدر ضروری سمجھتی ہے کہ تارک تقلید سے گو کی اس کی تمام عقائد موافق کتاب و سنت کی ہو، اس قدر بغض اور نفرت رکھتے ہیں کہ تارکین صلاۃ فساق و فجار سے بھی نہیں رکھتے. وای دی چې زمون مقلدین حضرات تقلید دومره لازم ګڼي چې د تاریخ تقلید چې څوک تقلید نه کوي، دا عبارت پاتې دی، دا مخکې عبارت وایو چې تقلید دومره ضروري ګڼي چې یو سړی تقلید نه کوي نو د فاسق فاجر سره چې لمونځ اودس نه کوي دی دومره کرکه او نفرت نه کوي لکه د هغه چا سره کوي چې هغه تقلید نه کوي د کتاب و سنت تابعداري کوي. مخکې وایي اور خواص کا عمل و فتویٰ وجوب اس کا مؤید ہے، گو خود ان کو على سبیل الفرض اتنا غلو نہ ہو، اور دلیل ثبوت اس کی مشہور ہے کہ ترک تقلید سے مخاصمت منازعت ہوتی ہے جو کہ ممنوع ہے. دوی دلیل دا دی چې تقلید چېرته پرېږدي څوک نو دوی نه یو جګړه جوړېږي او بحث جوړېږي، خبره خرابېږي، نو په کار دا دی چې موږ باید مقلدین شو. دا وایي دې دلیل پیش کوي جو کہ ممنوع ہے سوی مؤدی الی الممنوع ممنوع ہوگا، پس اس کی ضد کا جواب ہوگی. مگر دیکھا جاتا ہے کہ بوجہ اختلاف آراء علماء و کثرت روایت مذہب واحد معین کے مقلدین میں بھی عوام کی خواص میں مخاصمت و منازعات واقع ہے اور غیر مقلدین میں بھی اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہے. غرض اتفاق و اختلاف دونوں جگہ ہے اور مفاسد کا ترتب یہ اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتی ہے کہ اگر قول مجتہد کے خلاف کوئی آیات د مجتهد د قول په خلاف چې کوم آیات راشي یا مخکې وایي یا حدیث کان میں پڑتی ہے په غوږ باندې ولګېږي ان کی قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا، د ده په زړه کې کولاوالی نه راځي چې دا ولې قرآن داسې خبره کړې ده، دا ولې دا حدیث داسې ویلی دی. مخکې صبر ښه ګوته پکې ده کنه، بلکې اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے. اول کې چې آیات او حدیث واوري زړه کې انکار پیدا شي چې دا آیات او حدیث ولې راغلی، دا زه نه ویم، دا اشرف علی تانوی سے وایي. بیا وایي پھر تعویل رحمت الله علیه، پھر تعویل کی فکر ہوتی ہے. موږ د علماو سره اختلاف په خپل ځای لیکن دشمني ورسره نه لرو. ادې نه ده چې زما ورسره اختلاف په یو مسله کې شته لیکن زه ورسره دشمني نه لرم. مخکې وایي پھر تعویل کی فکر ہوتی ہے، د تعویل سوچ کوي خوا کتنی ہی بعید ہو، اگر که هغه تعویل